آیت نمبر 5 صفحہ 497 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن أغا رحمن ذات على العرش عرش باندي استوى حكومتي قائم دي له هم دهغدي ما في السماوات سجي پاسمانو نكدي وما في الأرض أو سجي پسمك كدي وما بينهما أو سجي ندي دوانو پميس كدي وما تحت الثرى أو سجي لاندي دسمك كدي وإن تجهر أو كشرط أوجد أواسك بالقول خبري فإنه يعلم بشكل قويه السر فقد خبرا وأخفى أو بديرا قد خبرا الله هم هغا الله لا إله اشتدي لائق عبادة إلا هو سوى داغنا له داغد قردي الأسماء الحسنى باق صفات نونمنا بسم الله الرحمن الرحيم مخکینی آیاتونو مبارکو کې دا ذکر وشو چې الله تبارک وتعالى قرآن مجید د نصیحت لپاره نازل کړی دی. نصیحت به هغه څوک حاصلوي چې څوک د الله نه یریږي. او بیا الله تعالی فرمایي چې دا هغه ذات نازل کړی دی چې ممن خلق الارض والسماوات العلا، ځمکه او اسمانونه هغه پیدا کړي دي. اوس الله تبارک وتعالی د خپل ذات صفات ذکر کوي. بعضې حضراتو دې ځای کې دا خبره لیکلې ده چې د ذات صفت دا خو ښه نه وي. څوک دې د ځان تعریف کوي نو خلک یې ډېر بد ګڼي. حالانکه الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې ځای په ځای باندې د خپل ځان تعریفونه هغه ذکر کوي. د دې جواب مفسرین حضرات په دو طریقو سره ورکوي. یو جواب هغه دا دی چې دا حکم انسانانو ته دی چې د ځان تعریف به نه ذکر کوي، ځکه زمونږ تعریف به څه وي؟ زمونږ تعریف دا خو د الله تعالی د طرف نه دی. تعریف خو دې ته ویلی کېږي چې یو انسان کې خپل کمال موجود وي. نو مونږ کې خو خپل کمال شته دی نه، زمونږ کې څه کمال وي دا د الله تعالی د طرف نه دی. نو دې وجې نه انسانان الله تعالی منع کوي چې تاسو به خپل تعریفات نه ذکر کوئ. نو دا حکم چې راغلی دی دا انسانانو سره خاص دی چې تاسو به خپل تعریف نه ذکر کوئ، الله خپل تعریف هغه ذکر کولی شي. یا دویم جواب هغه دا دی چې الله تعالی چې خپل تعریفونه ذکر کوي دا دې لپاره الله تعالی ذکر کوي چې انسان په قرآن مجید کې زما دا تعریفونه ذکر کړي او په خپله خوله باندې راولي. نو دې تعریفونو سره به د زړه د نفس د بدن صفا دا نه چې الله تعالی ذکر کوي، بلکې مونږ ته الله حکم کوي چې داسې تعریفونو سره ما یادوئ، داسې نومونو سره، داسې تعریفونو سره، داسې الفاظو سره زما ذکر کوئ. نو دې سره دا نه چې زه دا ویم چې یاره زه ځان لوی حسابومه، الله خو دی لوی. الله تعالی وایي چې دا تاسو په خپله خوله باندې راولئ. نو دې سره به ستاسو خوله پاکه شي، دې سره به ستاسو زړه پاک شي، دې سره به ستاسو نفس او بدن پاک شي. د دې سره د الله تعالی د ذات څه لوی نه دا کېږي چې الله ورسره لوی. الله تبارک وتعالی خو ډېر لوی ذات دی. نو الله تعالی خپل صفت ذکر کوي چې الرحمن على العرش استوى. الله وی زه ډېر مهربانه ذات یم، په عرش باندې زما حکومت دی. دا په عرش باندې حکومت دا الله تعالی د دې لپاره ذکر کوي چې د الله تعالی
د ټولو نه لوی مخلوق هغه عرش لوی مخلوق د الله تعالی هغه عرش دی د دې نه لوی مخلوق هغه نشته که ځمکه ده که اسمان دی که جنتونه دي که څنګه په دنیا کې دي دا ټول د عرش نه وړوکی مخلوق دی عرش لوی مخلوق دی الله وایي چې په عرش زما حکومت دی نو بیا په دې وړو باندې مخامخا زما هغه حکومت دی عرش باندې د الله تعالی حکومت دی دې کې ظاهر الفاظ او ترجمه بعض خلک داسې کوي چې الله تعالی په عرش باندې ناست دی دا ترجمه صحیح نه ده د الله تعالی ناست دی د الله تعالی وجود غواړي او د الله تعالی زموږ د وجود غوندې وجود نشته د الله څنګه وجود او څنګه بدن دی څنګه لاس دی او څنګه خپې دی او څنګه سترګې او څنګه مخ دی دا به د قیامت په ورځ باندې مکمل د دې علم هغه موږ ته نشته علما کرام فرمایي چې د الله تعالی دپاره ناسته د الله تعالی دپاره ولاړه دا ثابته ده څنګه ده د هغې نه موږ